کوچیان د هیواد د نفوس لویه برخه تشکیلوي چې ډیری په مالداري او په دې برخه کې په صنعت بوخت دي خو په دې وروستیو کې کوچیان ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي په ټول هیواد کې د کوچیانو څړځایونه غصب شوي کوچیان له فقر او بېوزلۍ سره مخ دي روغتیایي خدماتو ته بشپړ لاسرسی نه لري د پوهنې بهیر یې پڅ دی او دغه راز د کوچیانو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی خو په تېرو 18 کلونو کې د کوچیانو لپاره څه شوي دي دولت کوچیانو ته په پارلمان کې 10 څوکۍ ځانګړې کړي دي د دې ترڅنګ یې د کوچیانو د سمون لپاره یو خپلواکه اداره هم رامنځته کړې ده خو په تېرو 18 کلونو کې چې کوم حقوق کوچیانو ته ورکړل شوي د قانون له مخې هغه څومره تامین شوي دي څومره په دې برخه کې اقدامات شوي څومره پاتې دي او ولې نه دي عملي شوي سلام زه عزیز خان هوتک یم او د سپیناوي د خپرونې موضوع دې اونۍ کې همدې ته ځانګړې شوې ده په خپرونه کې راسره د کوچیانو د سمون د خپلواکې ادارې مشر استاد عبدالرحمن میلمه ده تاسو ښه راغلاست یم استاد مننه چې موږ ته مو وخت راکړو مرکې ته حاضر شوئ استاد په افغانستان کې د کوچیانو ټولنیز وضعیت څنګه ارزوئ له هغې وروسته چې تاسو د کوچیانو د خپلواکې ادارې د سمونې د خپلواکې ادارې مشر شوي یاست او له دې وړاندې مو څه ترلاسه کړي دي ښه اول خو مننه چې موږ سره موږ ته د دې موقع زمینه مساعده کړه چې خپل نظر د کوچیانو مشکلاتو او د دوی په ارتباط نور اړوند موضوعاتو سره له تاسو سره او د تاسو له طریقې نه له نورو وطنوالو سره شریکه کړو زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسې او د تاسې له خوا نه ټولو هېوادوالو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام مخکې له دې نه چې د تاسې سوال ته راسم اول دا اړینه بولم چې د کوچیانو په مورد ځینې داسې مختصره مقدمه تاسې سره شریکه کړم کوچیان د افغانستان هغه قشر ده چې که تاریخ ته په کتو باندې چې کوچیانو دې ملک ته څه کړي څه سوي او کوچیان څوک دي خو متاسفانه په دې وروستیو کې د کوچي له نوم نه غلط تعبیر سوی او خلکو ته په ذهنونو کې او په افکارو کې له مختلفو مراجعو له میډیا او غیر میډیا د لیکنو له لارې د افغانستان ځینو دښمنه کړیو غلط تعریف ترې یعنې شعوري دا کار شوی دا کار البته کوچیان په دوه قسمه موږ تقسیموو کوچای مخکې د جنګي لسیزونه او کوچای وروسته د جنګي لسیزونه که کوچای مخکې د جنګي لسیزونه موږ مطالعه وکړو اصلا د افغانستان اقتصاد د افغانستان ښېرازۍ د افغانستان ته ښکلا افغانستان ته صنعت افغانستان ته د اقوامو په منځ کې وصل دا کوچي کوو کله به چا چې د کوچي د ګړنجاني غږ واورېد هلته به خوشحالي راتله هلته به مسکا راتله هلته به ښکلا او سرسبزي به دې سره احساس کړي یعنې کم تر کمه د پسرلي انګازې خورګېدې بله او د جنګي لسیزو نه وروسته متاسفانه ځینې مشکلات په طبیعي شکل باندې پیښ شول ځینې مشکلات د توطئو په اساس کې چې کوچی ښکار سو له مشکلاتو سره لاس او ګریوان سول او کوچي چې هر څه درلودل یا ټول او یا په ځینو برخو کې ترې واخیستل سول د کوچی ماجر سو د کوچي رمې ماجرې سوې او کله چې کوچی له رمو سره له وطن نه ووت نو دلته د افغانستان اقتصاد په خاص طور د غوښې برخه ده هغه موږ له لاسه ورکړه او بیا هم له همسایګانو نه تاریخ تیر شده چرګان او داسې غیر صحي غوښې واردات شروع سو نو دا کار شعوري سوی ده دا کار نه کېده هلته چې کوچی په د خلکو په اذهانو کې مثبت ارزیابي دوی مخکې له دې نه چې د اقتصادي ګټو ته ورسیږي توطیه دا وه چې کوچی باید منفي معرفي سي پس له هغه نه بیا دغه ګټې چې دوی لري دا محفوظې سي خو افغانستان کې 18 کاله مخکې د نوي نظام بنسټ کېښودل شو له نیکه مرغه چې دلته کوچیانو ته یو ځانګړې پاملرنه وشوه په اساسي قانون کې د دوی حقوق تامین شول پارلمان کې ورته ځانګړې څوکۍ ورکړل شوې د کوچیانو د سمون لپاره خپلواکه اداره چې تاسې اوس پر اساس اداره منځته شوه خو بیا هم د کوچیانو وضعیت ورځ تر بلې باید چې ښه کېدو ته لاړ شي له بده مرغه چې بدترۍ خواته ځي دا دلیل څه دي په 18 کالو کې ولې ونه توانېدلو چې موږ کوچیانو ته ښه ژوند رامنځته کړو اول خو دا بحث د موږ په تشریفاتي کلماتو باید ولاړ نه وي واقعیتونو سره ووایو کوچی د افغانستان له 5 نه تر 8 میلیونو پورې نفوس ده او د دې لپاره د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کول دا به ډېره ناممکنه وي چې دغه اداره دې وکولی شي چې د کوچیانو ټولو ستونزو مشکلاتو خوښیو او بدیو ته رسیدګي وکړي کم تر کمه وزارت به دا یوه موضوع دویمه موضوع دا ده چې د کوچیانو لپاره اداره په اصل کې په کال 2015 کې
د سرحداتو په هغه کې فعالیت شروع کړ. بیا په 15 کال کې دا د خپلواک ریاست په شکل باندې تبارز وکړ. د مال نظره د کوچانو لپاره که د وزارت په حساب هم موږ بحث وکړو لا کم ده، ځکه که د نفوس د افغانستان نفوس په حساب باندې وزارتونه تقسیم کړو نو بیا دا د دوی لپاره کم ده. خو اصلا دلته د موږ په اداري چوکاټ باندې بحث نه ده، اصلا د دوی خدماتو او د دوی هغه مشکلاتو د رسیدو باندې بحث کول دي چې الحمدلله په دې وروستیو کې په خاص ډول ولسمشر دغو ستونزو ته په تخنیکي شکل باندې توجه کړې ده، مختلف برخو کې هدایات ورکړي دي. دا چې څومره عملي سوي یا نه دي سوي دا بله موضوع ده، اما توجه ورته شته. څه فکر کوئ چې د دوی په وړاندې باندې اساسي ستونزې کومې دي؟ کومې ستونزې ولسمشر ته نوټ شوي دي چې هغه د کوچیانو په ژوند کې کولی شي بدلون راولي؟ د کوچیانو خو اول ما مخکې درته ویلي چې کوچی اصلا باید تعریف سي چې کوچی څوک ده، ځکه که چېرته موږ کوچی تعریف کړو بیا موږ کولی شو په ستونزو باندې بحث وکړو. مخکې وضعي قوانینو کې تعریفات سوي، لیکن وضعي قوانین همیشه تجدید نظر وړ دي. اروپا پرمختللي هیوادو کې هم که ته وګورې هلته قوانین چې 4 کاله او 5 کاله پې تېر سي تجدید نظر پې کېږي. په دې وروستیو کې خصوصا د موږ له راتګ سره د کوچي لپاره موږ یو جامع تعریف، جامع او معنی تعریف وړاندې کړ چې اکثره مراجعو را سره منلی یم. د موږ کوچی داسې تعریف کړ چې کوچی د افغانستان هغه طبعه ده چې ابایي کسب مالداري او موسمي مینې ولري. نو د دغه تعریف په چوکاټ کې بیا موږ کولی شو چې د کوچي خدماتو کوچی څوک ده، باید څه خدمات ورته وسي، په دې کې بیا موږ ته اسانتیا لاسته راځي. ستونزو باندې که وغږېږو، کوچی هم د افغانستان یوه برخه ده، لکه نور افغانان چې له ستونزو سره لاس و ګریوان دي، کوچی د هغو ستونزو نه علاوه له نورو ستونزو سره هم لاس و ګریوان ده. مثلا د کوچي عایده ټول مالداري وه او انقلاب له کوچي نه مالداري واخیسته، ځینې طبیعي شکل باندې لاسه واخیستله، ځینې هغه مشکلات چې پېښ سول لکه مثلا بمبارون سو، هلته ماینونه وو، هلته د دوی رمې له منځه لاړې، هلته ځینې محلي زورواکو د دوی نه مالونه واخیستل په مختلفو عناوینو باندې. چې کله له کوچي نه هغه د مالداري سیستم واخیستل سو، په اصل کې د کوچي د اقتصاد ستون فقرات له منځه ویوړ. د کوچي چې هغه اقتصاد خراب سو نو په دغه حالت کې بیا ژوند تغییر ومو، هغه اصلي مسیر نه منحرف سو. ویل کېږي چې بیا سره د چې د کوچیانو تاسو اشاره وکړئ چې مالداري لوټ شوه په اصطلاح باندې، د دوی څړ ځایونه چې دي هغه هم غصب شوي دي. د یوې خو د هغوی مالداري سره داسې چلن وشو چې زورواکانو لخوا د دوی څخه واخیستل شو، جګړې پرې تاثیر درلود. بل څړ ځایونه دي، څه فکر کوئ دغه څړ ځایونه باندې چې کوم جنجالونه راپورته شوي یا غصب شوي د زورواکانو لخوا یا د سیمه ییزو خلکو لخوا نه، ډېر څومره تاثیر کړی ده؟ او د دې لپاره څه پلان شته ده چې تر څو دغه ستونزه په دایمي توګه باندې حل شي او کوچیان وکولی شي چې یو ځل بیا خپل پخواني حالت ته راوګرځي او په دې برخه کې خپله پانګونه او خپلې مالدارۍ ته دوام ورکړي؟ ډېر اساسي موضوع ته د اشاره وکړه. د کوچي اصلي ستونزه یو له عمده ستونزو نه څړ ځایونه دي، صحت ده، تعلیم ده. راځو د تا د سوال مورد ته چې څړ ځایونه دي وښودل. زه وایم د افغانستان د مشکلاتو د حل لارې یوازینۍ د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه کول دي. د افغانستان اساسي قانون کې په 14مه ماده کې، په 44مه ماده کې، په 84مه ماده کې او په 140مه ماده کې، په دغو مادو کې مشخصا په کوچي بحث شوی چې دومره بس بل شي کېدای شي نه وي شوی، یعنی مشخص د کوچي کلمه ذکر شوې ده، په دې باندې بحث شوی. نو که چېرته موږ د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وکړو نو بیا به موږ د کوچي په مورد هیڅ نوع مشکل پیدا نه کړو. خو متاسفانه مخکې د مځکو قیمت دومره لوړ نه و، د کوچي څړځایو ته هم د چا فکر نه و. خو کله چې هغه څړځایونه چې د ولایاتو مرکز ته نږدې وو، هغه څړځایونه چې هلته اوس د مځکو قیمت پکې لوړ لاړ، نو ځینې محلي زورواکو یا د مځکو مافیا وو پلانونه جوړ کړي چې د مځکې باید دوی ښارګوټي کړي، دوی په ښو بیو باندې خرڅ کړي. نو کوچي ته په مختلفو عناوینو باندې توطیې جوړې کړي، خنډونه ورته جوړ کړه او دوی په مختلفو نومو باندې ونومول. خو په اصل کې کوچی د دې ملک اصیل بچیان دي. صحیح ده، زه استثناء نه ورکوم، مشکلات به وجود ولري،
خو په مجموع کې د کوچي د څړځایو قیمت لوړ لاړ او د مځکو مافیا دوی ته توطیې جوړې کړې او د توطیو په اساس باندې د کوچي ځمکې ښکار کړې چې په ډېرو مواردو کې اوس نیولي او په خلکو یې خرڅې کړي دي. اوس په دې اړه باندې تاسو تصمیم څه کول کوئ دغه ریاست او د خپلواکۍ ادارې البته د موږ خپله دنده څه ګڼئ تاسو؟ زه من حیث د یو کوچانو د یو خادم یا د یو مامور په صفت باندې کله چې ادارې ته راغلم ما په دې رابطه باندې څومره معلومات چې له پخوا وول او ما راټول کړه او څومره چې ما په فکر رسېده هغه دا ده چې اوله نقطه مې دا پیشنهاد وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون باید مراعات شي. دویمه نقطه دا ده څړځای چې کله تعریفېږي د کوچي څړځای باید خاص څړځای هغه که فرمان لري هغه که شرعي قوانین لري هغه د افغانستان د نورو اتباعو غوندې چې د هغوی حقوق محفوظ دي باید د کوچي حقوق هم محفوظ وي ځکه د افغانستان اساسي قانون دا حقوق دوی ته ورکړي دي. دا استثناء باید هیڅ چېرته وجود ونه لري چې یو دیشین ورور دی قواله لري د هغه مځکه تسلیم سي یو دیشین ورور دی فرمان ولري د هغه مځکه د فرمان په اساس ورته تسلیم سي اما متاسفانه که یو کوچی ورور فرمان ولري هغه د نه تطبیقیږي یو کوچی ورور په یو منطقه کې شرعي قواله او شرعي اسناد ولري او هغه ته په مقابل کې توطیې او خنډونه جوړ سي نو یو بام او دوه هواوې به نه کېږي. د افغانستان لکه چې نور اتباع دي کوچان هم د ملک اتباع دي او د قانون په چوکاټ کې باید ورسره برخورد وسي. هیڅ زورواکۍ هیڅ د ځمکو مافیا که مخکې پلانونه هم جوړ کړي د ما ترې امید دا ده چې په خپل نظر کې تجدید نظر وکړي او د کوچانو څړځایونه او هغه ځمکې چې د خپلو شخصي منافعو لپاره لندې کړي دي هغه کوچانو ته بیرته پرېږدي. حکومت ولې نه دی توانېدلی تر اوسه پورې چې په 15-16 کلونو کې دا ستونزه حل کړي؟ واقعیتونه دا دي که موږ او تاسې زه هم په دې باندې پوهېږم ته هم پوهېږي او د موږ ټول وطنوال په دې باندې پیږي چې دلته له نن نه څو کاله مخکې یو مرکزی حکومت وجود نه درلوده. دلته په حکومت کې ډېر حکومتونه موجود وو. دلته په هر سمت کې امپراتوریانې وجود درلوده. هغوی د مرکزی نظام خبره نه منله. هغوی ځان ته یو عایدات رسمي د ګمرکاتو یې ځان ته اخیستل. هغوی ځان ته مقرریانې کولې. هغوی د وخت د ولسمشر حکمونه نه منل. نو دا خو واقعیتونه دي. کله چې هغه د ولسمشر حکم نه مني هغه به د کوچي مځکه څنګه نقص کوي؟ هغه د خپل د حق ګاڼه هغه د همغه خپل ادارې د محلي کوم ځای باندې چې د حکمرانی کوله د هغې عامتام وکیل ځان باله عامتام صاحب ځان ګاڼه. نو کوچي بیچاره چې ټول نظام زور نه ورسره رسېدل نو د کوچي به څه زور ورسره نو اوس د ملي حکومت په تېرو 4 کلونو کې څه وکړل دې موضوع لپاره؟ الحمدلله مشکلات ټول حل سوي نه دي خو دومره الحمدلله وایم چې د زورواکو هغه مفکوره بدله سوې ده. دوی په دې فکر کې نه دي چې د کوچي څړځایونه څنګه غصب هدف یې درلود هغې ته ونه رسېدل که رسېږي هغوی کوم اهداف مخکې بله خو اوس دا فکر په دې باندې دوی له سره مجبوره سوي چې له سره فکر پرې وکړي او څه رقم له دغه موضوع نه ځان وباسي. دا په رهبري کې دا قوت الحمدلله په نظام کې او په خاص ډول ولسمشر دا د ما ویل نه دي بلکې دا د ټول کوچي قشر هم په دې پیږي او د افغانستان ولس هم په دې پیږي چې اوس د ځمکو مافیا د ځان لپاره د ژوند د سر هغه غواړي پناه غواړي. انشاءالله دا فکر اوس له سره وتلی ده چې د کوچي څړځایونه ونیسي او د ما هیله ترې دا ده که چېرته دا فکر له سره وتلی نه باید له سره په دې فکر وکړي چې د مځکو له غصب نه او د کوچي باندې له تجاوز نه ظلم نه او له کوچي سره له استبداد نه نور باید لاس واخلي. یعنې کوچیان کولی شي چې راتلونکي پسرلی خپلو څړځایونو ته لاړ شي آرام او ډاډه؟ نه دا په دې رابطه باندې موږ مشکلات لرو. ما مخکې مو ویلې چې زه نه غواړم چې تشریفاتي وغږېږم. مشکلات لرو مشکلات موجود دي خو مشکلات الحمدلله د حل کېدو یا د کمېدو خواته روان دي. موږ هغه کومې طرحې او تخنیکي طرحو باندې چې کار کوو زه د دې امیدوار یم چې انشاءالله په راتلونکي وخت کې به د کوچي حق کوچي ته وسپارل شي. یعنې زورواکان اوس هم حداقل خطر دي تقریبا؟ که خطر نه دي بیا هم د دوی که مستقیم خطر نه دي غیر مستقیم توطئو په حالات کې دي
غیر مستقیم اساس په نظر باندې ستونزه قومي کوي ولې کوچیان نور قومونو سره وجنګي خو دا خیر وسه نو زه کوم د ما هدف دلته دا ده چې زه باید یو نقطه ډیره واضح کړم زه وایم کوچی د وصل قوم د فصل نه ده وقت کوچان هغه قشر ده چې اقوام سره وصل کوي فصل کوي نه تاسو د کوچی تاریخ ته وګورئ کوچی وړی وبي هغه زرا ورته ورکي کوچی وړی ازبک ورته ورکي کوچی وړی ترکمن ورته ورکي هغه قالینی وبي هغه ګلم وبي هغه داکي نو زه پښتنو باندې خرڅي نو زه وایم چې یعنی کوچان دی وصل خلک دي فصل نه دي نو دلته د موږ د وطن ټول عزیزان باید پوسی او بل کوچی له ټولو قومونو سره ځکه کوچی ما درته ویل دا قوم نه دا قشر ده موږ په تاجک کې موږ په هزاره کې موږ په ګوجر کې موږ په ازبک کې موږ په بلوچ کې کوچی لرو خو متاسفانه ځینې دوستان کوچی یو خاص قوم پورې تړي چې دا د دوی خاص اهداف دي شاته لري خاص اغراض لري زه وایم چې راځي کوچی ته من حیث د واقعیتو وګورئ چې کوچی څوک ده او د ملک ته څه کړي هیڅ وخت کوچی د هیڅ قوم دښمن نه ده هیڅ وخت مخکې او نو اوس کوچی د افغانستان وصل کوونکی قشر ته نه فصل کوي منو استاد یو بل مهمه ستونزه چې د کوچیانو پر وړاندې دغه ده چې تبعیضي چلند ورسره کیږي په ځینې دولتي ادارو کې حتی دوی په ډېرو ولایتونو کې پر دې نه بریالي کېږي چې خپل د هویت تذکرې ترلاسه کړي دا موضوع د کوچیانو لپاره یوه ننګونکې ده په دې اړه څه پلان لرئ څه تصمیم لرئ تاسې دا واقعیت ده له دې واقعیت نه باید هېڅوک سترګې پټې نه کړي چې کوچیانو سره تبعیضي چلند کیږي خو مونږ چې کله زه راغلی یم دا ما خپله هم حس کړی ده ما په اداراتو کې دا لیدلي دي ما داسې یو پروګرام د حل لپاره یا د حل د مشکل د کمیدو لپاره ما جوړ کړ چې ما ولایاتو ته سفرونه شروع کړي دي هغه ولایات والیان سره زه کېناستم په دې رابطه مې ورسره خبرې وکړې چې په اداره کې د کوچیانو سره دوه رنګی چلند کېږي دا باید ونسي او هغه ماته د اداري مجلس کې څو پیشنهادات ما ورته کړي چې د کوچیانو ستونزې نورې باید د ولایت د اداري مجالسو په سطح باندې باید د بحث لاندې ونیول شي خو یعنې محلي ادارې ما سره کوم ولایتو ته چې ما سفرونه کړي هغو تعهد راسره کړی واده یې کړی چې دا مشکل به که سل په سل حل نشي نو کم به شي او الحمدلله کوم سفرونه چې موږ کړي ښه نتیجه ورکړې ده او انشاءالله دا مشکل به کم شي کنې برېښنایي تذکرو کې بیا دا ستونزه نشته په دې برخه کې تاسو کوم تړون لرئ مونږ د برېښنایي تذکرو په ارتباط باندې دغه خو مخکې کله چې زه راغلم مونږ د سایې یا د برقي تذکرو سره مشکلات درلودل خو زه د دوی مربوطه ادارو سره کېناستم مشترکه طرحه مې جوړه کړه هغوی توافق راسره وکړ او مخکینی چارواکو او په خاص ډول اوس چې رسولي صاحب راغلی ده سره زه کېناستم مفصل سره غږېدلي موافقې ته رسېدلي او زه فکر کوم په راتلونکي وخت کې به د کوچي د تذکرو په اړوند باندې که دا طرح عملي سي هیڅ نه مشکل به نه وي بالکل یو بله لویه ستونزه چې کوچیانو پر وړاندې دغه ده چې دوی په یو ځای کې نه دي تګ راتګ کوي ژمی په ګرمو سیمو کې او اوړی سړو سیمو ته ځي چې خپل هغه کاروبار هم مخ ته یوسي دوی د روغتیایي خدماتو موضوع هم ډېره ستونزمنه ده دوی ډېرې سختو ستونزو سره مخ دي ویل کېږي چې په تېرو کلونو کې دوی ته ډېرې ښې پروژې او ډېر ښه کومکونه او مرستې شوي دي خو په ځای نه دي لګول شوي څه مو پیدا کړل چې تاسو د ورځې دلته رئیس شوی یاستئ زما هدف دا ده چې تاسو باید موږ ته هغه حقایق بیان کړئ چې ولې 17 کلونو کې کوچیانو ته خدمت نه وړاندې شوی دا واقعیت ده چې موږ په صحیح برخه کې ډېر مشکلات لرو دا چې څه مخکې سوي دي زه نه غواړم چې د تیر باندې ډېر بحث وکړم یعنې قناعت لرئ چې نه ده شوی خدمت ورته البته مشکلات ما یادوري وکړه چې مشکلات په دې برخه کې وجود لري په راتلونکي کې موږ که وتوانېږو دغه مشکلات که ټول حل نه کړو د کمیدو لپاره پلانونه جوړ کړي دي طرحې هم جوړې کړي انشاءالله دا به عملي کېږي ویل کېږي چې دوی دپاره د سیارو کلینیکونو مسله وه چې په دې برخه کې مرسته شوې ده حتی د امبولانسونو د ورکړې مسله وه چې دوی ته برابر شوي چمتو شوي نور خدمات وو ځانګړي روغتیا پالان ورته ویل کېدل چې باید روزل شوي وای دا کارونه چېرته ورسېدل بالاخره موږ ته د هر څه نه زیاته د کوچیانو صحت هم ډېر مهم ده نور مسایل خو په ځای پرېږده ولې دا کارونه نه دي شوي اصلي ستونزه چېرته ده چې خدمات نه دي وړاندې شوي خو ما وویلې چې کوچیان هم د افغانستان زما هدف نه دی تاسو چا د مشخص د چا نوم اخلي یا تاسو چا نوم نه غواړم تاسو هم زه بل رئیس به راځي دلته څه موده وروسته خو زما هدف دا ده چې هغه ستونزې باید واضح شي چې ولې خدمات نه دي وړاندې شوي خو ما درته ویلي دلته په مجموع کې خدمات کما حقه څنګه چې مناسب و هغسې خدمات
که نه دي سوي د نورو عواملو په څنګ کې ځینې امنیتي مشکلات هم موږ لرو ډېرو برخو کې چې کوچیان اوسېږي هلته امنیتي ستونزې موږ لرو د تګ راتګ د ترانسپورټ ستونزې موږ لرو ستونزې مختلفې دي البته دغه موبایل کلینیکونه یا ساحوي د کوچیانو تصحیحي خدماتو تر اوسه چې څومره سوي دا د کوچیانو لپاره د قناعت وړ نه دي موږ به په دې باندې تجدید نظر په حالات کې یو په دې باندې به فکر کوو او کوشش به دا وکړو چې هغه خدمات چې مناسب دي کوچیانو له شان سره دي هغسې که 100% ورته هغسې خدمات وړاندې نه کړو نو حد اقل د دوی یو نسبي رضایت باید واخلو. بله موضوع په کوچیانو کې په روغتیایي برخه کې دا ده چې دوی د میندو د ماشومانو مړینه هم پکې زیاته ده. میندو ته صحیح خدمات نه وړاندې کېږي د دې مخکې چې د حاملګۍ یا د امیدوارۍ وخت یې هم دوی ته خدمات نه وړاندې کېږي بیا چې کله ولادت ته ځي هم هغسې په صحیح مشخص ځای کې د دوی ولادت نه کېږي دا ستونزه به څنګه حلوئ؟ دې لپاره څه پلان لرئ مشخص د نسایي ولادي برخه کې؟ البته دا اساسي په صحت برخه کې ټولې مهمې دي خو دا ډېره مهمه موضوع ده. پرون تېره ورځ چې موږ 8 د مارچ د ښځې نړیواله ورځ لمانځله ما هم دا موضوع یاده کړه چې 21مه پېړۍ کې د نړیوالو مېرمنې کومو خدماتو ته لاسرسی لري او په افغانستان کې د کوچیانو مېرمنې څه لري. یعنې که زه تا ته قصې وکړم شاید ما او د ما تا ډېر لیدونکي په زړه سي خو زه ډېر منفي ګرایي نه کوم خو دومره وایم چې د کوچي مېرمن په د ولادت په خاص ډول د ولادت په مراسمو کې 0% خدماتو ته لاسرسی نه لري او هغه خدمات چې نورو ته رسیږي دوی ته یا په نشته هغه که څه رسیږي هغه موږ په نشت حسابوو. په دې رابطه نه تنها د کوچیانو خپلواکه اداره یا د صحت عامې وزارت د روغتیا وزارت د ما د تاسې د تلویزیون له لارې نه په ټول نظام په نړیواله مرستندویو ټولنو چې په دې رابطه خواخوږي لري باید ټول په شریکه باندې کار وکړو چې دغه کچه انساني بلته به د کوچین مېرمن نوم نه ورته اخلم دلته به وایم چې د انساني کرامت ته په کتو باندې باید د دغه فاجعه باید ورته د دې فاجعې مخه ونیسو. یعنې که د انساني کرامت له مخې دوی مرسته کوي لومړی باید د کوچیانو مېرمنې په پام کې ونیسي. یعنې ما ویل که من حیث د یو انسان ما ارزیابي وکړو هغه انسان چې صحي خدماتو ته 1% لاسرسی نه لري دوی ته باید حق اولویت ورکړو او دوی ته باید کار وکړو په ګډه به انشاءالله دا کار کوو او په دې رابطه باندې ما یوه طرحه جوړه کړې ده. زه به په ډېر نږدې وخت کې وزارت صحت عامې سره مې شریکه کړې ده. زه به د ولسمشر یا د نظام لومړۍ مېرمنې سره هم شریکه کړم. زه امیدوار یم چې هغه موږ سره په دې رابطه باندې جدي همکاري وکړي او که دغه مشکلات موږ حل نه کړو انشاءالله کم به کړو. او د پوهنې بهیر د کوچیانو لپاره څنګه دا خو عثمان د اول تاسو ریاست د کوچیانو خپلواکه اداره چې کومه ده دلته غیر کوچیان زیات کار کوي. زما هدف دا نه چې دوی کار نه کوي دا خو یو اداره ده. ولې د پوهنې بهیر د کوچیانو لپاره څنګه خدمات وړاندې کوي او ولې داسې کادرونه نشته کوچیانو کې چې دلته راشي تاسو سره کار وکړي په دې اداره کې؟ متاسفانه یو شی درته وایم دلته په نظام کې ځینې داسې قوانین وضع سوي دي چې د ادارې هغه لاس یې ورتړلی. دلته موږ اداره لرو په نامه د اصلاحات اداري هغه کې د هر څوک ورځي آزاد رقابت او د رقابت لارې نه مقرریږي. هلته بیا په قانون کې دغه امتیاز نه ورکوي چې دا کوچی ده او دا غیر کوچی ده. او ما همیشه دا کوشش کړی چې په دغه ارتباط باندې که د امتیاز په نامه نه د ضرورت په نامه باندې باید د کوچیانو په ادارې کې حق اولویت کوچیانو ته ورکول شي. مثلا د میثاق شهروندي موضوع ده په دې شورا کې وزیر صاحب د انکشاف اتحاد او مونږ په ګډه دا کوشش وکړو چې هلته حق اولویت د کوچیانو ته. نو د موږ بیا هم دا کوشش ده چې ځکه خدمات چې کوچي ته کوچی کوی شي بل رول په شکل نشي کولی. په دې خاطر دا موضوع یاد کړم. متاسفانه چې ما درته یادوري وکړه چې دلته په نامه د رقابت آزاد رقابت یا اصلاحات اداري په نامه اداري موجود دي چې تر ډیر حده پورې د موږ لاسې لنډ کړ. چې تاسو د کوچیان د ریاست د خپلواکۍ ادارې په تړاو په دې برخه کې سره موافق نه یاستئ؟ البته ما دا پیشنهاد د اصلاحاتو ادارې ته هم دا پیشنهاد کړی ده چې په دې رابطه باندې له کوچیانو سره باید یعنی تاسو وګورئ چې د کوچیانو ژوند او مشکلات څو ښه حل کوي چې هغه اقدامات وکړي.
یعنی حق اولویت موږ همیش پیشنهاد کړی چې باید کوچي ته ورکول شي چې کوچی مقرر شي. او د کوچیانو د راتلونکي نسلونه به څنګه روزو د کومه طریقه تاسو غواړئ روزئ؟ نو 21مه پیړۍ د ما امید دا ده چې په 21مه پیړۍ کې خلک د علم او ټکنالوژۍ په ذریعه باندې ډېر لوړو مدارجو ته رسیږي. موږ وایو راځئ په ګډه په واقعیتو باندې ولاړ کمپاین د کوچي تعلیم او تربیې ته وکړو. 21مه پیړۍ کې څنګه موږ د کوچي په لاس کې قلم ورکو او څنګه کوچی د موږ ته د خدمت په څنګ کې دوی ته د علم او د پیشرفت زمینه څنګه ورته مساعده کړو. حتی ما پلان داسې ده چې په نږدې وخت کې قزاقستان ته که زه وتوانېږم زه هلته لاړ شم. هلته تقریبا مخکې له روسانو راتګ سره او له روسانو نه مخکې ژوند ټول کوچانی ما په دې ډېر معلومات هم راټول کړي دي او زه غواړم د هغوی له تجاربو نه چې څه استعمال شوي وي هغه نه استفاده وکړم چې څنګه د خصوصا د علم په ارتباط باندې موږ کوچانو ته خدمات وړاندې کړو او یو د 21مې پیړۍ د تقاضاو مطابق دوی ته خدمات عرضه کړو. یعنې غواړئ چې یو سیمه ییزه نړیواله کچه باندې یو پلان جوړ کړي په مالي برخې ته؟ نو زه امیدوار دي ما یو پلان جوړ کړی ده انشاءالله په دې رابطه باندې زموږ او تاسې وزیر صاحب د مالي قیومي صاحب ډېره مهرباني را سره کوي او همکار ده را سره چې دغه نن په سرینا هوټل کې یو د آسیایي پوهنتون چې په بنګلادیش کې د قیومي صاحب په مشوره باندې سره کېناستو او په دې برخه باندې خبرې سره کړي او زه علاوه له دې نه چې انشاءالله کوچانو ته کوشش کوم چې خارج ته د تحصیل لپاره لاړ شي هغه کلیسان سي که ماستري کوشش مې دا ده ما په اوله ورځ چې معرفي کېدم پیشنهاد وکړو چې زه به د کوچانو لپاره یو پوهنتون جوړوم. دا پوهنتون انشاءالله ولسمشر او نور دوستان به را سره مني. او بل دا چې موږ بل پیشنهاد ما دا کړی چې د کوچانو کلتوري او تحقیقي مرکز ګورئ که یو سل کلن کوچی مړ شي د موږ نه سلو کلو نه مخکې کلتور او هر څه د موږ ورسره مري. زه نه غواړم چې د موږ د دغه 5-6 میلیونو یا 8 میلیونو نفوس کلتور عنعنات دود دستور دا مړ شي زه هم دا ژوندی پاتې شي. ما یو پیشنهاد ولسمشر ته کړی که منظوري راکړه چې د کوچانو کلتوري او تحقیقي مرکز دا کلتوري او تحقیقي مرکز به په همدې باندې کار کوي چې څنګه د کوچانو کلتور ژوندی وساتي او د کوچانو ستونزې په نښه کړي او نړیوالو سره د افغانستان په سطحه او په نړیواله سطحه بیا ورسره شریک کړي. استاد په پای کې یا په وروستۍ کې دا راته ووایي چې کومې ناغېړیانې چې په دې خپلواکي اداره کې شوي دي او خلکو خپل دنده صحیح نه ترسره کړي تر دې دمه پورې هغوی سره د حساب کتاب وخت به راځي که نه؟ خو موږ په نظام کې یا په دې هغه کې موږ مختلف ارګانونه لرو. دلته موږ عدلي او قضایي ارګان لرو، دلته موږ څارنوالي لرو. د موږ اداره هم له نورو ادارو نه استثنا نه ده. که څوک کوم غلط کار وکړي هغه مربوطه ارګانونه ترې پوښتنه کوي. دلته اصلا دا یو پالیسي سازه اداره ده. تاسو د کوچیانو د حقوقونو دفاع کوئ که چا د پښو لاندې کړي؟ که زه پوه شم چې د کوچیانو حقوقو باندې دلته تجاوز شوی ما دا اوس هم 3 میاشتو کې دا ثابته کړې ده چې زه د کوچیانو د حقوقو د دفاع یو مامور یم. زه به د دوی حقوقو نه دفاع کوم، په میړانه باندې دفاع کوم او په دې رابطه باندې هیڅ نوع محافظه‌کاري هم نه کوم. ما په اوله ورځ ویلې چې زه د نظام مامور یم، زه د اشخاصو مامور نه یم. ډېره زیاتمنده. خدای مو خوشحاله خیر اوسئ. خیر اوسئ. درنو لیدونکو، تاسو د کوچیانو د چارو د سمون د خپلواکۍ ادارې د مشر سره زموږ سپیناوي خپرونه ولیده. هیله مند یم ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې تاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو پاک الله سپارم. د سوکاله پرمختللي خپلواک آزاد لوی افغانستان په هیله.